دا خو هول غواړي که نه چې څوک د ستا خبره په توجه سره واوري او تا له توجه درکړي. نو دا یو خبره ځان کې پیدا که چې د عربي یو مقوله ده، لین الکلام قید القلوب، کلام کا نرم ہونا دلوں کا قید ہے. د خبرې مقصد مې دا دی چې خبرې نرم کوه، د سختو خبرو نه ځان ساته، ځکه چې فرعون څونه لوی ظالم انسان تیر شوی دی که نه، د دې نه به بل ظلم سی چې هغه وي چې انا ربکم الاعلی. قرآن ذکر کړی دی څونه لوی ظالم انسان، تاسو ټولو ته پته ده. خو د هغه په شانتې یو بدبخته انسان او ظالم انسان ته چې موسی علیه السلام لیږي الله رب العزت نو څه ورته وایي؟ قولا له قولا لینا، وی نرمې خبرې ورسره وکړه، نرمې. نو د نرمو خبرو سم فایده وي، د دې خو ډېر غټې فایدې دي، قرآن هم ذکر کړی دی او دغه رنګې زما د خوږ پیغمبر د ښکلو ښکلو احادیثو نه هم دا ثابته ده، د نرمو خبرو ډېرې غټې غټې فایدې دي. خو فایدې خو د مخامخ به تا ته په خپله پته ولګي چې کله ته نرمې خبرې چا سره کوي، او بیا خاص کر د هغه کسانو چې هغه بیا چاته نصیحت کوي. مثال چا غلط کار کړی دی او ته هغه ته نصیحت کوي، نو په دغه باب کې خو به ته بیا ډېرې نرمې خبرې کوي. کول غواړي چې بیا د دې ستا په خبرو عمل هم وکړي، نو ډېرې نرمې خبرې انشاءالله چې کوم انسان په خبرو کې نرمي که نه، تا هغه ته لږ وګوره، د ستا په دې معاشره کې دا غړې لوی عزت وي. کني ته د ستا په محله کې به هم داسې یو مشر یا داسې بل څوک چې د هغه خبرې نرمې نو هغه ته خلک ودرېږي هم، هغه ته خلک توجه هم ورکوي چې دی به بیا څه وایي. کوشش پکار دی د سختو خبرو نه ځان ساتل پکار دی.